حال دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته وایي که تاسو سره د روژې په مبارکه میاشت کې څوک جنګ کول غواړي نو روژتي دې ورته وایي انی صائم، که څوک ورته ښکنځل کوي دا دې ورته وایي چې انی صائم. خو موږ وینو چې د روژې په مبارکه میاشت کې خصوصا په بازارونو کې هم جګړې زیاتې وي، هم شخړې زیاتې وي، هم ښکنځلې زیاتې وي. نو ستاسو عمومي توصیه روژتیانو ته څه ده؟ مفتي صاحب محترمه، د روژې معنا خو دا امساک، نو هغه تنها له خوراک نه ځان بندول نه دي چې یو سړی له خوراک نه ځان بند کړي، خوراک دې نه کوي، چکاک دې نه کوي، نور چې هر څه کوي. روژه معنا د امساک، د هرې ګناه نه ځان بندول، یعنې باید هر حالت کې مسلمان د ګناه نه ځان بند کړي. خو روژه کې بیا یو څه تخصیص ډېر سوی، تاکید ډېر سوی ده. نو په روژه کې خو بیخي باید دا شیان نه وي. نو که کنځا کوي یو څوک چاته، که یو څوک چا سره جنګ کوي، که یو څوک چاته سپکه خبر کوي، تیزه خبر ورته کوي، دا په نور وخت کې نو روژې معنا خو تنها دا نه ده. مسلمانان یا موږ داسې فکر کوو چې د روژې معنا دا ده چې بس امساک، تنها خوراک مه کوه او تنها چکاک مه کوه، نور چې هر څه کوي هغه کوه. دا خو د روژې معنا نه ده. روژه معنا امساک ده. نو باید سړی مقابله وکړي په ټولو هغه شیانو کې چې ناروا دي، هغې کې مقابله وکړي. نور وخت یې مه وکړي، روژه کې باید بیخي ډېر زیات وکړي.